نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو کله چې تاسو روژه ماتوئ په دغه ټایم کې محترمو دغه یوه وظیفه وکئ او په دې ترتیب باندې تاسو دعا وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمامې دعاګانې دا به قبول کړي. الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه دا به قبول کړي. څومره هم ستاسو حاجات دی الله پاک به پوره کړي. څومره ستاسو مسلې مسایل دي دا ټول به الله پاک محترمو دا ختم کړي. خو صرف تاسو د روژه ماتي په ټایم کې دا یوه وظیفه وکئ. ډیره زیاته د کار وظیفه ده، ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. کوشش کول پکار د محترمو چې په خپل هم دا وظیفه وکئ، مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم له داسې قسم له قیمتي وظایفو نه دا خبر شي چې د هغوی هم حاجات پوره شي، د هغوی هم مسایل دا ختم شي. که چېرته هغوی هم قرضدار وي الله پاک له قرضونه دا وله ختم کړي. که ستاسو مال پکاري، دولت پکاري، پیسې هم پکاري، رزق هم پکاري، پرسکونه زندګي هم پکاري. انشاءالله العزیز د رمضان المبارک ورځې شپې شروع دي، په دې تاسو ټرای وکئ. انشاءالله العزیز تاسو ته به الله پاک پیدا ضرور درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام دعاګانې دا قبول کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام حاجتونه دا دې پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام مسلې دغه رنګې پریشانۍ تکالیف دا د الله پاک ختم کړي او ښکلې مزیدار اعلی زندګي دې موږ او تاسو الله پاک په دنیا کې راکړي او په آخرت کې هم راکړي. محترمو د رمضان المبارک شپې او ورځې شروع دي. په دې ټولو ساعتونو کې د ټولو نه بهتر او د ټولو نه اعلی ساعت او ټایم دا د ماښامي ټایم دی. کم سړی چې ماښام کې روژه ماتی او دا وظیفه وکړي او د هغې نه بعد چې کومه دعا کوي نو الله پاک به محترمو لازمن دا قبلوي. یاد ساتئ محترمو چې کله موږ دا وظیفه کوو په اخلاص باندې الله پاک فیصلې دا په اخلاص باندې کوي. او دغه ټایم کې محترمو زمونږ او زمونږ د رب ترمنځ دا محترمو پردې نه وي. نور کله زمونږ او زمونږ د رب ترمنځ دنیا فاصلې او د دنیا پردې وي، خو په دغه ټایم کې محترمو پردې نشته دی. چې کله موږ تاسو په دغه ټایم کې دعا کوو دا فوراً محترمو دا قبلیږي. یو ځل موسی علیه السلام الله پاک ته وایي زمونږ ربه دا راته ووایي چې زما نه ستا ته ډېر څوک نږدې شته او که نه ځکه زه خو تا سره خبره کوم. الله پاک وایي موسی وایي ته ما سره خبره کې خو داسې حل کې دی چې هغه ستا نه ما ته ډېر زیات نږدې دي. هغه د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امتیان دي. هغوی له سهار نه وارې تر ماښام پورې خپلو پټو کې کار روزګار مو کوي، دیاړي مو کوي، مزدوري مو کوي، خو لیکن د هغوی رنګونه دا هم زیړي، دغه رنګ یې وچې شونډې وي، د هغوی روجې وي. خو چې کله ماښامي ته راشي او ماښامي کې دوی روژه ماتوي په دغه ټایم کې چې دوی ماته لاس اوچت کړي موسی علیه السلام زما او تر هغوی ترمنځ هېڅ پردې مردې نه وي. بلکل د هغوی دعا دا براه راست دا قبلیږي. محترمو دغه دعا دغه ټایم په دغه ټایم کې محترمو دعا دا ډېره زیاته زر قبلیږي. بیا که تاسو په دې ترتیب باندې دعا وکړئ ورسره دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز نور علی نور وشي. محترمو نور علی نور. بس یو پیر تاسو دا وظیفه وکړئ، د دې وظیفې کمالات او د دې وظیفې کرشمات په دې خپلو سترګو محترمو تاسو وینئ. ستاسو روژه دغه رنګې ستاسو عبادات ستاسو دعاګانې دې کې څومره اثر محترمو دا پیدا کېږي. حاجت ستا نه پوره کېږي، تماشه کوه څنګه پوره کېږي، مشکل دې نه حل کېږي. انشاءالله العزیز لازماً به الله پاک ستا مشکلات دا به حل کوي. محترمو ترتیب به دا وي چې کله موږ او تاسو دعا کوو، موږ او تاسو روژه ماتوو نو دغه ټایم کې دعا پکار ده. او حدیث کې راغلي کوم سړی چې د غایب سړي دپاره دعا کوي الله پاک دغه دعاګانې ډېرې زر قبلوي. دغه دعاګانې الله پاک ډېرې زیاتې زر قبلوي. مطلب ستا ورور دی دا بل ځای کې یا الله پاک د هغه دا مسله ده حل که دا مسله که ستا وي الله پاک به ستا مسله د هغه نه مخکې حل کړي.
که ستا یو څیز پکار وي ته دوا کې د بل چا لپاره یا الله پاک دا څیز بل چاله ورکړي نو فرشتې الله پاک ته وایي لومبی دله ورکړي بیا بل چاله ورکړي نو فرشتې چې په خپله معصومه خوله باندې وایي د ګناه نه پاک په خوله باندې وایي چې الله پاک د دې باندې را دوا قبوله کړي نو الله پاک به ستا دعا نه قبلوي څه لازما به الله پاک ستا دعا دا قبلوي به یاد ساتئ محترمو چې د بل چا لپاره دعاګانې کوئ زه به ستاسو دپاره دعا کوم څومره کتونکي دي او تاسو زما دپاره دعا کوئ څومره چې هلکه دي څومره هلکه دا چینل ګوري یا دا وظایف دا مخکې شیر کوي په خپلو دعاګانو کې یادوئ ځکه دا ډېر بهترین هلکه دي د دوی په یو شعر د وجې د دنیا هلکه راشي او وظیفه وګوري او دغه رنګې ذکر وکړي یار زما او ستا د وجې د چا په خوله باندې ذکر راتلل دا ډېر زیاته ښکلې خبره ده زما او ستا لپاره دا زما او ستا لپاره ډېره زیاته قیمتي خبره ده چې هلکه زموږ په شعر باندې راځي او زموږ اواز هلکه اوري او هغې باندې د الله پاک ذکر کوي دا ډېره زیاته اوچته خبره ده محترمه نو کوشش دا وکړو چې موږ د غایب سړي لپاره دعا وکړو او د هغې نه مخکې دا وظیفه وکړو وظیفه سل پیرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سل پیرې دا وکړئ ورپسې سل پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله زمونږ دپاره کافي دی زمونږ رب ونعم الوکیل ښه کارساز دی نو تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل دا هم سل پیرې ووایئ بیا د دې نه مخکې څوارلس پیرې درود ابراهیمي او وروسته هم څوارلس پیرې درود ابراهیمي او د هغې نه بعد محترمو تاسو بیا دعا وکئ چې څه قسم له دعا تاسو کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام دعاګانې دا به قبلوي الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه دا محترم پوره کوي الله پاک به ستاسو تمام مشکلات دا به ختموي بس نیت صفا ساتل پکار دی چې کله زموږ نیت صفا شو هر څیزه محترمو زموږ او ستاسو خپله راځي نو کوشش کول پکار د محترمو چې موږ دا وظیفه وکړو په اخلاص باندې د بل چا لپاره دعا وکړو او که چا سره زموږ لږ نه هغوی ته هم دعاګانې کوو او چا سره مو رانه ده کوشش وکړو په دې رمضان کې د هغوی سره روغ وکړو انشاءالله العزیز زموږ او ستاسو ډېره زیاته د فایدې خبره وي نو کوشش کول پکار د محترمو چې په خپله هم دا وظیفه وکړو دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو نو انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده وي یو قسم له نور علی نور وي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته